بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزان، نن در سره بل یو مسله شریکوم. هغه د دې میاشتې متعلق ته دین وړاندې د محرم میاشت و د هغې چې کوم فضیلت او د هغې باره کې چې کوم احکامات هغه مې تاسو سره شریک کړي وو. اوس دا د سفر میاشت شروع شوې ده، یو ورځ دوه ورځې وشولې. نو د سفر د میاشتې متعلق یو بعضې عقیدې دي د خلکو په مابین کې چې هغه ډېرې مشهورې دي، غلطې مسلې دي. نو زه به در سره په هغې باندې خبره وکړم. یقینا دا خو ډېره وسیع او ډېره لویه موضوع ده، خو زه به درته مختصر په یو منټ دوه کې د هغې هغه خلاصه ووایم. هغه دا یو خبره پکې دا خلک عقیده ساتي چې د سفر میاشت دا ډېره منحوسه میاشت ده او ډېره سپیره میاشت ده. دا اکثر ښځې دا خبرې کوي چې په دې کې شیطانان راکوزېږي او په خلکو کې، نو په دې کې جنات راځي او په دې کې دا راځي، فلان کېږي، دا کېږي. نو محترمو، د دې هیڅ قسمه بنیاد نشته. د بخاري شریف حدیث مګر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام واضح د دې نفي کړې ده چې په سفر میاشت کې دا غلطې عقیدې ساتل، وایي دا بالکل په شریعت کې زموږ په دین کې دا نشته دی. نو دا مصیبتونه په خلکو راځي، دا د سفر د میاشتې نه علاوه هم راځي او په سفر میاشت کې هم راځي. نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې په دې میاشت کې راغلي دي، نو لهذا دا میاشت چې کومه ده دا سپیره ده. ټولې میاشتې یو شانتي دي محترمو. دویمه خبره دا، بعضې خلکو دا خبره مشهوره کړې ده چې د سفر میاشت چې کوم اخرنی بود راځي نو په هغې باندې خیرات کول او په هغې باندې روژه نیول او په هغې باندې خوشحالي مناول، وایي دا سنت طریقه ده. محترمو، دا بې بنیاده خبره ده، هیڅ قسمه سنت طریقه نه ده. بلکې په د سفر په میاشت کې خو په اخره کې خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته بیماری راغلی او د هغې د وجې نه بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ربیع الاول کې وفات شوی، هم د دنیا نه تشریف وړی دی. نو به هر حال په دې کې داسې خاص خوشحالي مناول او په دې کې غمونه مناول او په دې کې دا عقیده ساتل چې دا منحوسه میاشت او دا سپیره میاشت، دا د اسلام عقیده نه ده محترمو. دا عقیده مه ساتئ. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کوو.